د رښتې دپاره دی روان شو په خپو پیزار نشته په سر ټوپۍ نشته دی کمیس نشته دی بره صادر صرف یو صادر دی په هغې د عورت پټ کړی دی لنګې والی روان دی چې هغې صحابي کور ته ورسېده ورې وټکو چې ورې وټکو د دنې نه عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه ورووتو وی هلکه څه کوې وی زه خو نبي علیه السلام رالیږلی یم وی څه ده وی تا هغه ته د رښتې وایو که نه وی او ما ته د رښتې ویلي وی د هغې رښتې دپاره یې زه رالیږلی یم د هغې رښتې دپاره یې زه رالیږلی یم هغه ورته هغه خو ټیک ته خو ته لږ ودرېږه دلته کې لږ ودرېږه عبدالله بن رواحه رضی الله عنه کور ته ورغی خپلې بیبي ته وایي ای بیبي نبی علیہ السلام زمونږ لور له رشته رالیږلې ده نو هغه ورته وایي ټیک ده که نه ما ته قبول ده چې نبی علیہ السلام رالیږلې وایي نه که نه ته خو لږ په دې دروازه کې ننداره وکړه ته خو لږ وګوره وایي چې نبی علیہ السلام رالیږلې ده نو څه وایي نه لږه ننداره وکړه نو چې دې ښځې په دروازه کې ننداره وکړه هغه یې ولیدو چې تک تور او غټې غټې شونډې او مخ د دانو ډک او په سر ټوپۍ نه په خپو پیزار نه او بربند صرف یو څادر یې د عورت نه پټ کړی دی وی اله سړیه د ده سره زموږ لور ګزاره نشي کولی د نبی علیہ السلام حکم په سر سترګو خو زموږ لور به د ده سره ګزاره ونه کړي بیا به سبا دیم خفه زموږ لور به هم صحیح خپه به وی ووایه ورته چې نبی علیہ السلام ته ووایي چې زموږ لور له بله مناسب رشته راولېږي وی ټیک ده دا سعد اسود رضی الله عنه چې روان شو کنه نو دې لوري دا خبرې واورېدې وی مورې څه خبرې دي وی نبی علیہ السلام ستا دپاره رشته رالیږلې ده نو وی تاسو ورته څه وی لوري مونږ خو هغه رشته رد کړه مونږ چې تاله د بله رشته وګوري وی ولې وی ځکه چې هغه سړی ډېر بدرنګه دی سړی ډېر څه دی بدرنګه دی ژوند به ورسره ونه کړي وی مورې دې سړي ته مه ګورئ دې ته وګورئ دی رالیږلی چا دی دې سړي ته مه ګورئ دا سړی رالیږلی چا دی د کومې رشتې انتخاب چې مال رسول الله کړی دی هغه رشته مال د ډېرو رشتو نه غوره ده د دغه خاون انتخاب مال نبی علیہ السلام کړی دی دغه خاون ما ته د ډېرو ښکلو خاوندانو نه غوره دی ما ته دا رشته منظور ده وی لورې مونږ خو ستا د وجې نه وي چې ته رضای بیا مونږ ورته هم ښه کوو وی ټیک د سعد اسود رضی الله ته وی نبی علیہ السلام ته وایي چې دا رشته مونږ ته څه ده منظور ده سعد اسود لاړ نبی علیہ السلام خواله نبی علیہ السلام دې تپوس کوي سعد څه دې وکړو وی الله پاک پیغمبر کار وشو وی ټیک د سعد کار خو وشو خو مہر به ورکوي وی الله پاک پیغمبر مہر پکې څه شی دی نکاح کوي او مہر نه پیژنې مہر به ورکوي نه څه خو به ورکول غواړي که نه وی د الله پاک پیغمبر دغه یو څادر مې دی چې ځان نه مې تاو کړی دی نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی که په منځ یې نیمه خو نه به ستا شي نه به د هغې شي او که هغې له ورکوي ستا به څه شي او که ستا شي نو د هغې به څه شي هغه یو څادر دی چې ستا دی وی څه وکړم د الله پاک پیغمبره نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل زه ټیک د مهر بندوبست درله کومه د مهر بندوبست لا کومه یو درې صحابه کرام یو توخول یو زبیر رضی الله تعالی عنہ یو عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ یو بل صحابي وو وی په دوی پسې لاړ شه او وته چې مال 200 درهم راکړي 200 درهم د لاړو دا غینه 200 درهم راوس خو کې بل صحابي ناستو ویل کوي ستا کورونه شته وی او د الله پاک پیغمبر زما 2 کور دي یو کور ته دل ورکا وی د الله پاک پیغمبر د شو یو کور د دې تمینه وی محبت اذا الله پاک پیغمبر زما په یو کور کې گزاره کېږي یو کور د شو صحابي واپس راغی 600 درهم راغستي سعد اسد رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته هغه پیسې واغستي 200 درهم یې لري کړلو او د دې لنګ په دې پولیس کې پورې ولا وتړل لنګ په پولیس کې پورې وې سعد دې ته بسوي ځکه چې دا ستاسو د خزي مہر دی دا ستاسو د خزي مہر دی او 300 درهم ولا ورکړو ویلاړ شزان له سپوزکه موزکه والا س کډي مډي والا وعده دي کړه سودا خو باغستل غواړي کور دې مو شو مہر مو شو او سودا ورشه والا ځان لا ټیک ده د خوشحاليږي بازار ته روان دي چې دکان ته د نکیږي کنه چې ځان له د واده سودا واخلي پدې کې په بازار کې ډول غږیږي او आवाज وسره کیږي د ډول سره وی اے خلکو د الله پاک پیغمبر پلان کی طرف ته غزال روان دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د چا سره خپل اسلحه او سورلې وی هغه زموږ سره غزا ته لاړ شي هغه موږ سره ستلار شي مخکې زمانو کې بچ خلکو یو خبر ورکاو داسې ډول به وکنه نغاره به وته نغاره به والا نو سړی نغاره وی आवाज کوي وای د الله پاک پیغمبر پلان کوي طرف ته غزال روان دی او څوک چې وسره ځان تیار کوي د په دې دکان په دې خله کې خپنی ولې شو یو ځل आवाज واوریدو غلې شو بیا واوریدو بیا سوچو کو چې په دریم ځل واورید کنه
د دکان نه واپس شو ویخه سعد اسود به د بیبي سره په کور کې ناستی او د الله پاک پیغمبر به جنگونه کوي هغه په میدان جنگ کې او سعد اسود به د خزي سره ناستی هغه پیسې راواغستې چې کومې ځان له د واده سودا لوړې وي په هغې باندې اس واغسته او توره یې پرې واغسته او اس ته وخته یو داسې چوپټ کې واغست کپړه چې کپړه یې واغسته په هغې باندې دا مخ داسې وتړو صرف دا سترګې ښکاره کړې نور ځان پټ کړو دې دپاره چې کو نبي علیه السلام مې وپېژني بیا مې واپس کوي نو چې پېژني مې نه صرف سترګې ښکاره کړې نور ځان پټ کړو او لاړ غزا چې غزا لاړ اوس داسې غزا کوي که نه چې په کوم طرف باندې د کافرو دا سلې داسې ورته وایي داسې دا توره په دواړه لاسه داسې چلی داسې روان دی سمه غذا کوي یو صحابي د بل نه تپوس کوي هلکه تا څوک دی دا خو ډېر بهادر سړی دی یو وایي زه یې نه پېژنم مخې پټ دی بل وایي زه یې نه پېژنم بیا صحابه کرام وایي دا چې ته څوک نوی مسلمان شوی دی ځان یې پټ کړی دی ځکه چې دا کافر یې ونه پېژني څوک نو مسلم دی نوی څوک مسلمان شوی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام له یو تن راغی د الله پاک پیغمبر یو ولد ته ډېر خطرناک غزا کوي ډېر بهادر دی غزا کوي نبی علیہ السلام وی کم دی وی هغه دی ګوره د الله پاک پیغمبر دغه روان دی خو مخې پټ دی چې نبی علیہ السلام وکتل کنه او دا توره داسې اوچته کړه په یو کافر ګزار کو نو دا تورې مټې ښکاره شو دا توره مټه د دانو ډکه چې ښکاره شو کنه نو نبی علیہ السلام ویل که دا خو زما باغې تور هغه سعد نه دی دغه شک پې زما راځي دا لاس خو ماته د سعد اسود ښکاري د دانو ډک لاس دی تک تورو وی لاړ شه تپوس دې وکړه چې دی هغه دې کړی دی دا خو ما واده نه لیږلی و دا دې چېرته راغلی دی چې هغه صحابي لاړو وی د الله پاک پیغمبر تپوس کوي چې ته سعد اسود یې هغه ته صرف سر وړکوي صرف سر یې ورته وړکوي صحابي راغی د الله پاک پیغمبر او سعد اسود دی وی ښه د واده پرېښی او دلته راغلی دی د واده پرېښی او دلته راغلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیکو داسې د په یو کافر باندې حمله کوله داسې ورلاندې وتل او کافر په زورور شو ګزار یې پې وکړو او چې ګزار یې وکړو سعد اسود رضی الله عنه چې ووه نو د اس نه ښکته راتاو شو چې ښکته راتاو شو نبی علیہ السلام اواز وکړو وی زما سعد یې وکړو زما سعد یې ووه او نبی علیہ السلام په خپله منډې کړې چې منډې کړې او ورسېد ورله که نه نو دا سعد اسود رضی الله عنه نبي علیه السلام داسې خپل غېږ ته راوچت کړو دا مخې ولې ښکاره کړو کپړه یې ترې پرانسته چې کپړه یې ترې پرانسته نبي علیه الصلوۃ والسلام د خپلې کپړې راواغستې او د دې تور صحابي دا مخ د وینو نه داسې پاکوي دا مخ ولې د وینو او د خاورو نه پاکوي نو سعد اسود د لاندې نه داسې نبي علیه الصلوۃ والسلام ته وکتل که نه مسکې شو د الله پاکه پیغمبر ما به جنت ځان ته پرېږدي د الله پاک پیغمبر د جنت خوري مې به ځان ته پرېږدي د الله پاک پیغمبر الله به ما ځان ته پرېږدي د نبی علیه السلام د سترګو نه اوښکې روانې شوې وی ای سعده زما دې په هغې ذات باندې قسم چې کوم ذات زه پیغمبر جوړ کړی یم او تاسو ته یې رالیږلی یم د کوم ذات چې سا زما د هغه په قبضه کې ده زه به تا له ګواهي کوم چې سعد د الله د رضا دپاره د دنیا نه تللی دی اے سعده زه به ستا دپاره ګواهي کوم جنت به دې ځان ته پرېږدي د جنت حورې به دې ځان ته پرېږدي الله به دې ځان ته پرېږدي دې ته ویلی شي عشق دې ته ویلی شي محبت د نبی علیه السلام سره عشق پیدا کوي د نبی علیه السلام سره محبت پیدا کوي په نبی علیه السلام باندې درود زیات وایي په نبی علیه السلام باندې درود زیات وایي خفه شم د خپلو نوجوانانو نه یقین په الله وکړه خفه شم زه ورته وایم ږیره پرېږدوه په دې کې ته ښکلی ښکاري دا زما د محبوب سنت دي دې چاړه راواخلي په مخ باندې روکاږي هغه مبارک ویښتو دې هغې نالۍ ته ورته وکړي په کومه نالۍ کې چې واړه بول بهیږي او دې په شیشه کې ځان ته وګوري وایي زه ښکلی شوم زه هم تا د هغې پیغمبر سنت ځمکې ته ورتاو کړو چې کوم پیغمبر ویل وی تر هغې پورې به زه په جنت کې قدم کېنږدم تر څو مې چې د ځان نه ټول امتیان مخکې نه دي داخل کړي زه هم تا د هغې پیغمبر سنت ځمکې ته ورتاو کړو چې هغه په زنکدن کې چغه واله امتي امتي زه هم تا د هغې پیغمبر سنت ځمکې ته ورتاو کړو چې په میدان محشر کې به هر پیغمبر وایي نفسي نفسي زما محبوب به وایي امتي امتي هغې پیغمبر سنت ته ځمکې ته ورتاو وایي ته په شیشه کې ځان ته وګورې زه ښکلی ښکاره شوم دې علماو ته وګورئ دا څومره ښکلي په دې ګیرو کې ښکاري
اولې ګیرې خړی الله مونږ جنازو له لاړ شو نو هغه جنازه کې مونږ ډیر زیات خپه شو چې دې مړی لور شو کنه او دې په دې کفن کې پروتي او دا تازه جامته کړی تازه جامته کړی او په دې کفن کې دا مخ پروتي قسم په الله ډیر خپه شم تا نه په قبر کې تپوس کېږي چې رب دې څوک دې ته وای الله دین دې څه دی اسلام د چا امتی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پرشتي به ویره دا خبرې دي دروغ کاری ځکه چې نه په اسلام جوړي او نه د نبی علیہ السلام د امتی په شانتي جوړي زاغي مړی ته ډیر خپه شمه چې دې مړ شو تاسو جهمت کړی او هغه مړی ته ډیر خوشاله ګما چې ورشمه وګورم او دې په دې سپین کفن کې پروتي او په دې کفن باندې ورته دا وګدو ګیره پراته او دا تازه وبو ساس کې پکې پراته ډیر خوشاله شم دغه مړی ته چې دا سنت ګیره په دې مخ باندې پراته وي دا فرشته په خپل و چې دا امتی ته جهنم دی دا سنت په دې مخ راوړي دې شکل صورت ته وګورئ دا د نبی رسول الله امتی دی هغه مړی ته ډیر خوشاله ګم زه خپل نوجوانانو ته هم د الله د پاره دا ګیره پرېږده دا ګیره خریل داسې ګناه ده چې هر ټیم د سړي سره موجود دی په مانځه باندې ولاړ یو دا ګناه در سره موجود ده ګیره پرېږدئ خلکانو دا خوند کوي دا زما د جانان سنت دی دا زما د محبوب سنت دی دا ګیره په مخ باندې ډیر زیات خوند کوي ګیره پرېږدئ ښه نبی علیہ الصلوۃ والسلام راضي کوي ان شاء الله چې د چا ګیره دی خو دی مبارک موشه خو چې د چا نشته پریدو به ګیره کنه لاس اوچت کړه را سره کنه ګیره به پریدو کنه ان شاء الله ګیره به پریدو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت دی الکانو دا ګیره پریدي د مرګ اس پته نه لګي دی وایي چې بوډا شم ګیره به پریدم نوجوان الکی تازه جامه کړی په چاپ کې اور روان یو په لار اکسیډنټ وکړي نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سنت باندې به عمل کو د الله پیغمبر به خوشاله په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې به درود زیات وایو دا سو واقعات می د سیرت درته ځکه بیان کړو چې سیرت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مطالعه کوي د صحابه کرامو سیرت مطالعه کوي د دین اسلام د پاره ډرامې مګورئ د دین اسلام د تاریخ د پاره سم ګورئ ډرامې مګورئ د سیرت کتابونه مطالعه کوي مستند کتابونه موجود دي د علما کرامو چې د نبی رسول الله د سیرت نه او د صحابه کرامو د ژوند نه خبر شي باقي ماته چې بده چټ کې کوم خبره شي و نو زه خو لک خپه شوم یار دغه تاسو زیاتې کوي په دې مسجد کې درس قرآن هم کیږي او درس حدیث هم کیږي کنه نو داسې بختور یې چې الله داسې امام درکړی دی چې درس قرآن هم کوي او درس حدیث هم کوي بختور یې قسم په الله چې بختور یې زوام دا مقتدیان په مقدس مکه بختور مقتدیان دي چې داسې امام ول الله ورکړی دی چې د قرآن درس تم کوي د حدیث درس تم کوي او دا خو بیا هغه ډیر محروم خلک ته چې هغه تکیږي او راضي ورلنه نو درس لا د قرآن او درس لا د احادیث نبوي صلی الله علیه وسلم ټول به حاضری کو د محلی والا کنه د محلی والا لا سوچت کې شابه د محلی والا سوچت کې ټول په درس قرآن کې شرکت کو داسې د کنه احادیث مبارکه ول برازو او د خپل علاقه د علما سره مینه کوي د خپل علاقه د علما سره څه کوي د لری علما راتلو ته هیڅ ضرورت نشته د خپل علاقه د علما سره څه کوي مینه کوي حدیث مبارک کې راځي وای د حافظ قرآن سره فرشتي ګرځي د حافظ قرآن سره څه ګرځي نو استاد د جمعات امام چې ستا په کوڅه باندې تیریږي ستا په کوڅه کې فرشتي ګرځي استاد د جمعات امام چې په کوڅه تیریږي نو ستا په کوڅه کې څه ګرځي فرشتي ګرځي نو د بل چا ضرورت شته د دې امام قدر وکا د عزت وکا حدیث مبارک راځي بس خبر راټولو ما وی حدیث مبارک راځي دا عالم نه دی مولا دی به الله د جنت په دروازه کې ایثار کړی جنت کې ویسے کړی جنت په دروازه کې ایثار کړی وي او دا خلک به جنت ته رواني حدیث مبارک راځي اجتمع العالم والعابد یو روایت کې راځي على الصراط بل روایت کې راځي على باب الجنه د جنت په دروازه کې مولوی صاحب الله ودرولې نو ځکه کله کلام ما سیستم خیال لې چې دا مولوی صاحب د جنت په دروازه کې ولاړ د مقتدیان پیراش او دوی جنت ته لاړ شي نو یو بل د خستر کې چې سړی خو رانه سیر تکړه دی دا څه ده کنه دا
موږ مولا کې صرف ځای ګور کړه نو چې دا مقتدیان راشي مولوی صاحب د جنت په دروازه کې سیټ ته ولاړی خو دوی خو به یو بل ته پرستر کې وایي چې سړی خو سیټ ته ودرولې سمو خیال دی کنه نو دا مولوی صاحب د جنت په دروازه کې ولاړی دی به لږ پریشانی کې چاسې نه چې د دې ځای نه مې الله جهنم ته بیایي کو نو الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي ای مولوی صاحب ای قاري صاحب ته مې دې له نه ودرولې چې تا جهنم ته بیام الله سره دی ودرولې خلک جنت ته زه جنت په دروازه کې ولاړ یم نه کنه مولوی صاحب دا نور خلک یوازې جنت ته روان دي او چې تم یوازې جنت ته ځینو پتا او په دوی کې خو فرق پاتې نشو الله سو کما نه ته ځان سره نور خلک جنت ته بیاي څومره بوزم لستنا نه سلطنا نه زرکسا نه لاکسا نه زمرا تعداد معلوم نه دی الله تبارک وتعالى بو تو فرمایي هر خغه انسان د ځان سره جنت ته بوزه چې تور سره مینا کوي چې تور سره څه کوي تعداد معلوم دی نه نو تا چې د جمعات د امام قدر کړي عزت کړي احترام دی کړي نو چې الله تبارک وتعالى ورته فرمایي ځان سره جنت ته بوزه چې څومره دی خوخي ناغه په کتاب پری نه پلان کې چې په ډېر خسړې وو زما به په جمعات کې ډېر خیال ساتو د چای ډوړې به ډېر خیال ساتو الله فرمایي چې څومره ځان سره بیاي په زره دې پکې ولې نه بیا ما دا څه ده کنه دا نو د مولانو سره مفت مینا کوي مفت خو به جنت ته بیاي پوښې کو نه شوي د مولانو سره څه کوي مفت د مولانو سره مفت مینا کوي مفت خو به ځان سره ان شاء الله جنت ته بیاي دا سی به کو کنه کو د خپل د علاقې د علماو سره مینه ساتي محبت ساتي د جمعات د امام قدر کوي حد درجه قدر کوي چا چې د جمعات د امام سپکاوي کړه دی الله داغه نسل د علماو د حفاظونو محروم ساتلی دی او چا چې د علماو د جمعات د امام قدر کړي الله داغه خاندان کې عالمان او حافظان پیدا کړی دي الله تبارک وتعالى د عمل کولو توفیق راکړي